السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زیم شاجي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو. تاسو ته ایکسپلور کو. تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغه باندې کار شروع دی. دینه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دی ته ولي وای. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاری دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسيټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي. دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه، 30 فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټی روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرمن پر سکون ښه ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپل بچو مستقبل سکور کولو لپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزیټ درکو، تاسو ته خیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې د ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم ولې دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري. نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو، د جی ټی روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دي ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره، د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای کې پلاټونه علي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زیم شاجي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو. تاسو ته ایکسپلور کو. تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی. دینه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دی ته ولي وای. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاری دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسيټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي. دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه، فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټی روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرمن پر سکون ښه ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزیټ درکو، تاسو ته خیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې د ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم ولې دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسيټي ده، کالجونه شته
او د جنکو کالج ته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عموماً بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستان باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټک دي دیتا د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشیره میډیکل کالج نوشیره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شادي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه غلای دي یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو تاسو ته یې ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محل وقوع دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي هم راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج ته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عموماً بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستان باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټک دي دیتا د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشیره میډیکل کالج نوشیره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شادي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه
غلی دی یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو تاسو ته یې ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي هم راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي یو درې پاټکه دي دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه غلی دی یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو تاسو ته یې ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي هم راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي یو درې پاټکه دي دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل
رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو. تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم، وایي چې دې کې خو دې بجلي هم راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري. نو پکار د خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو، د جی ټي روډ طرف نه د دې 3 لارې دي، یو 3 پاټکه دي. دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو. تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي
څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والا یم، وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ، او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار دی خلکو له پکار دی چې زر راشي او دې کې عموماً نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دې د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشهره میډیکل کالج، نوشهره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره، د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شادي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه غلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دې نه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن، پرسکون، ښه ماحول، صفا اوبه، دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیټ ورکولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محل وقوع دی. دا دې سره سره رهایشي پلاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والا یم، وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ، او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار دی خلکو له پکار دی چې زر راشي او دې کې عموماً نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو، د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دې د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشهره میډیکل کالج، نوشهره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره، د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شادي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې
ایر یونیورسيټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي. دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ غلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټی روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پر سکون ښه ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو، تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم، وایي دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دنه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسيټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي. دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ غلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پر سکون ښه ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو، تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم، وایي دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ 10 منټو فاصله.
دغسې د پیښور طرف ته د دې رسایي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دې نه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن، پرسکون، ښه ماحول، صفا اوبه، دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیټ ورکولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي پلاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم، وایي دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ، خپل ګریډ، او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته، او د جنکو کالج شته سرکاري. نو پکار دی خلکو له پکار چې زر راشي او دې کې عموماً بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو، د جی ټي روډ طرف نه د دې 3 لارې دي او 3 پاټکه دي. دې د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسایي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشهره میډیکل کالج، نوشهره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسایي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کشتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره، د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دې نه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن، پرسکون، ښه ماحول، صفا اوبه، دغسې شیزونه دي
چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي پلاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دي ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو، تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، ورسره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او عباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پرفضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن، پرسکون، ښه ماحول، صفا اوبه، دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي پلاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري، نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي. دي ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره، د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای.
السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغه باندې کار شروع دی دینه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دی ته ولي وي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاری دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسيټي دا ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه غلای دي یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټی روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرمن پر سکون خ ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپل بچو مستقبل سکور کولو لپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو تاسو ته خیو انویسټمنټ لپاره زبردست محلي وقفو دی دا د سره سره رهایشي لاټونو باندې د ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي سبا وې د یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم ولې دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عموماً بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستان باندې ګرانو کتونکو د جی ټی روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټک دي دیتا د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټی روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په قسطونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ سي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دینه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دی ته ولي وي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاری دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسيټي دا ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسيټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسيټي دا غټي یونیورسيټي او غټي تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټي دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه غلای دي یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی پنوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټی روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرمن پر سکون ښه ماحول صفا او دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو لپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې د ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم ولې دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسيټي ده کالجونه شته
او د جنکو کالج ته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمومن بوکینګ کې د خپل پلاټونو او واخلي پاکستان باندې ګرانو کتونکو د جی ټی روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټک دي دیتا د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسیي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسیي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلق راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شادي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ دي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه فوټ غلای دي یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقوع دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم ولې دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج ته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمومن بوکینګ کې د خپل پلاټونو او واخلي پاکستان باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټک دي دیتا د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسیي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسیي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلق راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شادي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتی کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ دي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه
غلی دی یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغه شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روږ څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي دې د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شادي مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړو تاسو ته ایکسپلور کو تاسو ته په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي 100 فوټه پلن روډونه د دې نه علاوه په دنه سټریټ دي ورسره چې کوم د ډرینیج سیستم دی هغې باندې کار شروع دی دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي سره سره مین روډ د سوسایټۍ دنه روډونه دي 100 فوټ مین روډونه غلی دی یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی پر فضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی په نوخار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ور سره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سکور کولو دپاره نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکو تاسو ته ښیو انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي دې کې خو دې بجلي م راوستی را او بم شتې نو بیا خلکو له روږ څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي دې د محل وقوع اعتبار سره دا د نوخار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج نوشهره کینټ 10 منټو فاصله دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل
رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شادي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو. تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او عباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې؟ یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلې ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم، ما چې زه یو پلاټ والم، وایي چې دې کې خو دې بجلي هم راوستی ده او بم شتې، نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ، او بل دې کې یونیورسټي ده، کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري. نو پکار د خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عموماً بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو، د جی ټي روډ طرف نه د دې 3 لارې دي، یو 3 پاټکه دي. دې ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشیره میډیکل کالج، نوشیره کینټ، 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي، پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي، نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون د هغوی تعلیم د هغوی ښه مستقبل روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شادي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سټي کې ولاړ یو. تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري، دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او عباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پر فضا مقام دی، او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دینه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن پرسکون ښه ماحول صفا اوبه دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محلي وقفو دی. دا دې سره سره رهایشي لاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي
څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي دي ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشهره میډیکل کالج، نوشهره کینټ 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم شاجي. مونږ دلته ازاخیل شاهین ایجوکیشنل سیټي کې ولاړ یو. تاسو ته ایکسپلور کوو. تاسو ته که په نظر راځي نو دلته ترقیاتي کارونه تقریبا مکمل دي. 100 فوټه پلن روډونه، د دې نه علاوه په دننه سټریټس دي، ورسره چې کوم د ډرینیج سیسټم دی هغې باندې کار شروع دی. دې نه اهمه خبره ایجوکیشنل سیټي دې ته ولې وایي. دا دې طرف ته چې تاسو ته سور بلډینګ په نظر ښکاري دا د مختلف تعلیمي ادارې دي. شاهین ایجوکیشنل سیټي سره لګېدلې ایر یونیورسټي ده، ورته مخامخ ټیکنیکل یونیورسټي راځي، پر سره لګېدلې ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج راځي، بل طرف ته مسلم کالج او اباسین یونیورسټي. دا غټې یونیورسټۍ او غټې تعلیمي ادارې د دې ایجوکیشنل سیټي نه غیر چاپیره پرتی دي. سره سره مین روډ د سوسایټۍ دننه روډونه دي، 100 فوټ مین روډونه فوټ ګلای دي. یو مضبوط ایجوکیشنل هب دی، پرفضا مقام دی او دی سره سره د دریای کابل خواته بایپاس روډ دی. په نوښار کې د دې نه خشته سپاټ چې دریای کابل ورسره د جی ټي روډ په غاړه د دومره تعلیمي ادارو ترمنځ او پرامن، پرسکون، ښه ماحول، صفا اوبه، دغسې شیزونه دي چې دې پسې خلک ګرځي د خپلو بچو مستقبل سیکور کولو دپاره. نو زمونږ دا یو کوشش چې مونږ وخت په وخت تاسو ته داسې مختلفو ځایونو ویزټ درکوو، تاسو ته یې ښیو. انویسټمنټ دپاره زبردست محل وقوع دی. دا دې سره سره رهایشي پلاټونو باندې دې ایریا کې کارونه شروع شوي دي. شاجي څه به وایې د دې یاره حقیقت خبره چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی. زه چې په نوښار کې وګرځېدم او دې خوا شاهین ایجوکیشن ته راغلم ما چې زه یو پلاټ والم وایي چې دې کې خو دې بجلي م راوستی ده او بم شتې نو بیا خلکو له روم څه پکار ګریډ خپل ګریډ او بل دې کې یونیورسټي ده کالجونه شته او د جنکو کالج شته سرکاري نو پکار خلکو له پکاري چې زر راشي او دې کې عمدن نه بوکینګ وکړي د خپل پلاټونو او واخلي پاکستانو باندې. ګرانو کتونکو د جی ټي روډ طرف نه د دې درې لارې دي او درې پاټکه دي دي ته د محل وقوع اعتبار سره دا د نوښار او پیښور ترمنځ داسې ځای دی چې دواړو طرفو ته رسوي اسانه. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس، نوشهره میډیکل کالج، نوشهره کینټ 10 منټو فاصله. دغسې د پیښور طرف ته د دې رسوي هغه اسانه ده او په مین جی ټي روډ باندې واقع دی. نو دې ټایم کې پکې خلک دلچسپي علي، خلک راځي د انویسټمنټ دپاره هم دلته کې بوکینګ کوي پلاټونه علي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کښتونو باندې چې کوم د دوی سیسټم دی چلیږي نو هغې کې بوکینګ کوي د خپلو بچو دپاره د مستقبل رهایشي منصوبې او رهایش دپاره د هغوی پرسکون، د هغوی تعلیم، د هغوی ښه مستقبل، روښانه مستقبل دپاره دې ځای